یو بل سوال کړی دی د لیلة القدر د شپې د علامې په باره کې. وای بعض خلک وایي چې دا ونې په سجدې پرتې وي او بعض خلک خو لا دا پکې وایي چې دیوالونه په سجده پراته وي. څوک پکې دا وایي چې دا شپه چاته الله پاک وښیي او په کوم شي باندې چې لاس کېږي نو هغه ټول سره زر شي. نو دا د کتاب النساء خبرې دي، یعنی د زنانه او د کتابونو خبرې دي. دا بے اصله او بے بنیاد دي. د لیلة القدر بعض علامې چې احادیثو کې ذکر شوي دي، لکه مثلا داسې لږ لږ غوندې باران او په سبا باندې چې بیا لمر راخیږي نو هغه داسې باریک ډیر تیز نه وي. نو دغه علامې دي. خدا هم محدثین کرام فرمایي چې دا ضروری نه ده چې په هر کار کې داسې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله پاک لیلة القدر ښودلی نو پاغې کې دغه علامې وي. خدا ضروری نه ده چې دا د هر کال داسې وي. والله اعلم. خو به هر حال د لیلة القدر په شپه عبادت پکار دی او ډیر عبادت پکار دی. دا مبارک شپه ده چې الله پاک دې امت ته ورکړې ده. دا د دې امت د خصوصیاتو نه ده. او الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. تقریبا د کلونو په حساب 83 کال او 4 میاشتې جوړي. او دغه لیلة القدر په آخري شپو کې ډیر تلاش پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو په آخري 10 کې تلاش کوئ او په آخري 10 کې بیا په تاقو کې تلاش کوئ. نو څو ورځې خو تیرې شوي دي او څه پاتې دي، په باقیو کې عبادت پکار دی. او بیا زیات احتمال په 20 باندې دی. احادیثو نه معلومیږي چې د 20 په شپه باندې لیلة القدر راځي. او قرآن کریم نه هم یو دوه اشارې ورته شوي دي. یو دا چې دا کوم سورت چې ده انا انزلناه فی لیلة القدر، په دې سورت کې دا لفظ د لیلة القدر 3 ځل ذکر شوی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو 3 ځل ذکر شوی دی. او د لیلة القدر حروف چې شمار کې نو 9 حروف دي. 9 ته چې 3 کې ضرب ورکې نو 20 جوړیږي. داسې معلومیږي چې 20 باندې راځي. دویمه دا چې دا صورت په اعتبار د اسماء او د افعالو په دې علما پوهیږي تقریبا 10 کلمې ده. او په 20 ځای کې هي راغلی، هي حتی مطلع الفجر. نو هي 20 حتی 23 مطلع 29 او الفجر 10. هي دا په 20 ځای کې راغلی. هي معنا د غشپه. نو دی هي نه معلومیږي چې دا په 20 باندې راځي. نو به هر حال تلاش ضروری دی. والله پاک دې مونږ او تاسو ته د لیلة القدر پوره ثواب راکړي.